أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة اعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 16 آیات نمبر 137 38 39 40 سلور آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. تیرے واقعي کې نو هغه سره دا ذکر شو چې الله رب العزت بیا فرعون چې نو هغه سره د خپل قوم په بحر قلزم باندې تباہ کړلو. نو کله چې دوی په بحر قلزم باندې تباہ شولو موسی علیه السلام او د هغه سره بنی اسرائیل دی الله رب العزت په دغه دریاب باندې پار کړل. نو دغه نه اورستو بیا الله جل جلاله دی نو هغه د مصر مزمکه چې نو هغه ورکړل فلسطین مصر بیت المقدس سزمانه اورستو دی د ټول ازمکه چې نو هغه شولو مالکان جوړ شول. نو ځکه الله وی و اورثنا القوم الذين كانوا مونږ نو میراث کې ورکړل هغه کسان وارثان مونږ جوړ کول هغه کسان یستضعفون مشارق الارض ومغاربها چې داغه کمزوري ګڼل شولو. کمزوري ولنا خو فرعونانو داغوی دباو کړي او کمزوري کړي ولو. نو داغوی کمزوري چې نه هغه ګڼلو د مشرقونو د ځمکې داغه او د مغربونو. مشرق او مغرب نه مراد دا نه چې تر مشرق نه والا مغربه پورې مغرب نه والا تر مشرقه پورې مراد نه نو هغه هم دغه مصر شام دغه علاقه فلسطین بیت المقدس ده. دغه علاقه الله پاک بنی اسرائیل لور کړی و خو دغه علاقې ټول کنټرول چې نه الله پاک دی لور کړو دغه ټول علاقې ولور کړی و. التي بارکنا فيها اغزمکه چې دغه برکت والو. نو د مصر زمکه فلسطین دغه شانت بیت المقدس د ځمکې له الله رب العزت نو هغه ظاهري هم برکت ورکړی دی او باطینی برکت ولا هم ورکړی دی. ظاهري برکت دا دی چې په دغه علاقه وبم ډیر ده باغات په هم ډیر دي د ځمکه چې نو هغه زرخیز مکه ده. نو ظاهري برکتونه چې نو هغه دي دغه زم میوه علاقه دغه علاقه میوه چې نو هغه خپل غټي دي خلک هم چې نو هغه خوشاله تر تازه وي. نو الله وی مونږ ولته نو هغه دغه برکت پکې خو دو باطینی برکت پکې داولو چې الله رب العزت دغه زیت نو هغه لوی جلیل القدر انبیاء علیهم الصلوات والسلام راوستولو. ابراهیم علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام بیا دغه شانتی د یعقوب علیه السلام نو اعلی یوسف علیه السلام پورې بیا چې نو هغه د شان د عیسی علیه السلام پورې د دورانیه کې چې نو هغه تقریبا 4000 چې نو انبیاء علیهم السلام الله پاک بنی اسرائیل ور کړو لاغه کې ډیر شی بنی اسرائیل پیغمبران هغه مصر فلسطین بیت المقدس شام په دې علاقه باندې نو هغه پاتې شي ولو. نو د یو ځای ته نو هغه د یو پیغمبر تلل د لوی چې نو هغه د فخر خبره ده چې په هغه ځمکه باندې هغه قدمونه کړي په هغه ځمکه باندې عبادت وکړي په هغه ځمکه باندې الله یاد کړي. نو بیا دومره په کثرت سره ګڼ تعداد سره انبیاء علیهم السلام یو علاقې کې پاتې شي بیا په هغه کې د هغوی بچي پاتې شي بیا په هغه کې د هغوی قبرونه چې نو هغه جوړ شي باطینی برکت دغه. نو ځکه الله وی التي بارکنا فيها چې موږ په هغه کې برکت نو هغه چولو. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا او پرش ولستار در رب وعده په بني اسرائيل باندې د نیکی په خطرې سره بما صبروا
د دوی د صبر په وجه. نو گویا الله رب العزت د دې سره بنی اسرائیل خاص نکړل، سبب الله پاک وښودلو چې دغه سبب سو. نو سبب الله پاک ذکر کوي بما صبروا، د هغوی د صبر په وجه باندې. نو اوس هم که یو سړی صبر وکړي، د الله په دین باندې منګولي ولګي، د الله د دین اطاعت شروع کړي او په دې باندې صبر وکړي، قایم او دایم پې اوسېږي، الله رب العزت به دغه انسان له هم دغه شانتي مراعات، دغه شانتي د دنیا او د آخرت یعنې هغه برکت او خوشحالۍ به ول ورکړي. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. او دې کې دې خبرې د دویم آیات کې دا اشاره ده، الله وایي موږ تباه کړل هغه څه چې فرعون او د هغه قوم چې نو هغه جوړولو. وما كانوا يعرشون، او هغه چې د هغوی اوچتونه چې نو هغه جوړولو. نو الله وایي موږ فرعون او د هغه ملګرو چې څه کول هغه ټول موږ تباه کړل. نو دې کې هم دې طرف ته ترغیب او اشاره ده. الله رب العزت وایي چې کوم انسان د الله نافرمانی کوي، کفر او شرک کوي، اعمال سیئه کوي، نو که څو وخت الله پاک د انسان له ظاهري ترقی ورکړي او ظاهري مال دولت عہده او منصب ول ورکړي، خو دغه عنقریب چې نو هغه تباه کېدونکي او ختمېدونکي دي. دا به نو هغه عنقریب تباه او برباد ختم به نو هغه شي. لکه څنګه چې الله رب العزت د فرعون او د هغه قوم چې د هغوی به محلات جوړول، ځان له چې نو هغه اوچت محلونه جوړول، دغه شانتي باغات به ول، د کور باغونه ول، د هغې ته به بره چوپالونه جوړ کړو، هغه به ورته خېجول، دغه راحت او دغه انعامات چې نو هغوی حاصلولو. خو هغه ټول راحتونه او انعامات الله رب العزت وایي د هغې نافرمانۍ په وجه وله موږ ټول تباه او برباد کړل. آیات نمبر 38 کې الله رب العزت فرمایي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر. اوس الله پاک به بني اسرائیل باندې خپل نعمتونه ذکر کوي. مونږ په دا نعمتونه وکړل، نو دا د انسان گویا یو قسم فطرت به معلوم چې د انسان فطرت دا چې کله د الله انعام او احسان په دوش دی ټول نمخ کې د الله باغی جوړيږي. لاول به جړاو فریاد کوي الله ته بجنه نو هغه د مې وګوره چې نو هغه د خلکو مجبور کړي، ما باندې خلک ظلم کوي، دا کېږي فقر او فاقد، اولاد مې نشته، زوی مې نشته، کور مې نشته، دا ټول فریادونه وکړي. خو چې کله په الله پاک انعام او احسان وکړي، نو د انعام او احسان نه اورستو دا انسان د ټولو نه مخکې بیا د الله پاک په نافرمانی شروع شي. نو الله دا غي تذکرہ کوي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر. مونږه پورې باسل چې نو هغه بني اسرائیل په دریاب باندې، نو په بحر قلزم مونږه دوی پورې باسل، د دوی دشمن مونږ د دوی د سترګو د وړاندې چې نو هغه هلاک کړل. څنګه چې سورۃ بقره کې تیر شوی ولو، الله وی ما تاسو دشمن هلاک مو وانتم تنظرون، تاسو ورته خپل سترګو کتل هغه دریاب چې تاسو لارې درکړي او دا غوي هلاک کړل. نو دومره لوی انعام د باندې وکړلو، نو دغه انعام سره چلو شو. فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. تفسیر خازن کې هم لیکلي، جلالین کې نو هغه تفسیر جلالین کې هم لیکلي دي چې دوی رالل الته د یو قوم باندې د دې گزاران وشلو. نو دغه قوم د نو هغه تفسیر دای کې لیکلي بنو لخم نو هغه قبيله، نو دې د هغه سره لاړل. نو دغه خلک د بچیانو هغه کنعانیان ولو، کرعان سره چې نو هغه تعلق سوالتل قوم عمالقه چې نو هغه یو شاخو بت پرستی کوله. نو دوی چې کله بت پرستی کوله خپل بتانو باندې پراتول، نو دی بني اسرائیل هم دا خبر وکړه موسی علیه السلام ته وی اے موسی علیه السلام اجعل لنا الها کما لهم الها، مونږ له هم داس یو خدای جوړ کړه الیاذ بالله چې داغه مجسمه مونږه مخامخ روبرو اینو مونږ داغه عبادت کوو. زګه مونږ چې د کم الله عبادت کوو نو هغه الله پاک خو مونږ ته نه ښکاري او دی ته خپل رب چې نو هغه مخامخ پروت دی عبادت کوي. نو زمونږ د پاره دی هم د قشانت یو الہ چې نو هغه جوړ شي. موسی علیه السلام ورته انکم قوم تجهلون، تاسو ډېر چې نو هغه جاهل قوم یې، ډېر چې نو هغه نافرمانه قوم یې، دومره د لوی جهالت خبرې کوئ. تاسو دې ته ونه کتل چې الله په تاسو باندې څومره لوی احسان وکړلو، دشمن یې دله هلاک کړلو، تاسو له نجات درکو، د کلونو نه تاسو د ذلت ژوند تېرولو، هغې ذلت د ژوند نه چې نو هغه اخلاص کړئ، انعام او احسان یې د باندې وکړو، د خپل ریاست د خپل ملک چې د خپل اقتدار خاوندان کړلی، بیا دا دومره ټول هر څه نعمتونه د باندې الله وکړلو. نو اوس تاسو د هغې الله سره شریک جوړول غواړئ؟ تاسو اوس وایئ چې زموږ له چې نو الہ جوړ کړئ، د الله پاک سره شریک جوړوئ، نو د الله سره شریک جوړول دا خو کفر دی. نو تاسو داسې خبرې کوئ انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر
ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا خلقو یعنی دا کم چې تاسو اینه او د بوتانو عبادت کوي دا خلق خو متبرن تبا کېدون کې دوی خو تبا دي ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون په کومه طریقه چې دوی لګیا دي بت پرستی پسې کې کوي نو بت پرستی دا خو باطل شیز دی او دا کم عمل چې دوی کوي نو دا به بیکاره شي الله رب العزت بوله دغه عمل ټول چې نو هغه ضایع کی نو دی په یو باطل شیز کې لګیا دي تاسو د باطل شیز چې نو هغه طلب کوئ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين زو تاسو له الله نه ما سوا بل اله وګورم حسره د دې چې اغه الله پاک تاسو له نو هغه په خلکو باندې غورواله او فوقیت درکړي سوره بقره کې د دې وضاحت تر شو که تاسو ته یادي نو موږ چې نو فضیلت د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ته حاصل دي پتاوام امتونو کې د ټولو نه غوره امت چې نو هغه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم زمونږ د پیغمبر امت دی مونږ یو اوس دې چې نو الله پاک وي او هو فضلکم علی العالمین نو یو جواب دی د خپل وخت په خلکو کې د ټولو نه غوره ول ځکه موسی علیه السلام د الله پیغمبرو دا غل کم کتاب ورکړی شو هغه آسمانی کتاب ولو او د موسی علیه السلام چې کم دین وو هغه دین اسلام او شریعت ولو نو دی باغ دین اسلام چلیدل شریعت باندې چلیدل مسلمانان ول نو چې مسلمانان ول د ټولو نغوره دی ولو او بعضی حضرات وای چې د دې فضیلت په ټول امتونو کې دی خو هغه په یو خاص شزونو سلام یعنی جزوی فضیلت دوی ته حاصل دی خو کلی فضیلت چې نه هغه ورته نه حاصل هغه جزئی فضیلت یو ده چې دوی کې څلور زره چې نه هغه انبیاء علیهم السلام الله پاک بنی اسرائیل کې علی ګلو د دینه ما سوا بل په یو قوم کې دومره په کثرت سره انبیاء علیهم السلام نه دی راغلي من او صلوا ورته الله پاک ور کړو بهر قلزم باندې الله پاک چې نو هغه پوری باسلول نو دا دغه شانتي س جزئی فضیلتونه ولور کړول نو موسی علیه السلام ورته داغه تذکر وکړه ګوره الله تاسو سره دومره انعام د باندې کړی دی نو د الله سره شریک چې نو هغه ما جوړي الله دې موږ دغه شان نافرمانی نو ساتي نو ګوره زموږ د مسلمان هم دغه مزاج دی چې الله په انعام او احسان وکي د ټولو نمخ کې د الله او د الله د دین چې نو هغه دشمن شي د الله د دین دغه نعمت د ټولو نه لوی چې نو هغه ناشکر ده الله دې موږ د ناشکرۍ د ځوان نو ساتي واورثنا القوم الذين او مونږ وارثان جوړ کول هغه کسان کانو یستضعفون چې هغه کمزوري ګڼل شول مشارق الارض په مشرقونو د ځمکې کې او مغاربها او په مغربونو د دې کې التي اغز مکه بارکنا فيها چې برکت اچول مونږ پاغه کې وتمت او پرش ول کلمت ربک الحسنى وادستا د رب چې نو هغه په خپل طریقه الا بني اسرائيل په بني اسرائيل باندې بما صبروا د صبر په وجه ودمرنا او مونږ تبا کړل ما هغه سکان یصنعو چې جوړول فرعون وقومه او داغه قوم وما كانوا يعرشون او هغه چې دوی بچنه نو هغه چتون جوړولو وجاوزنا ببني اسرائيل او مونږ تداوز ورکو پورې باسل بني اسرائيل البحر په دریاب باندې فاتون دی راغل الا قوم په یو داسې قوم باندې یاکفون چې دا غوي په عبادت کې لګیاو الا اصنام لهم دا خپل بوتانو قالو نو دی اویل یا موسی موسی علیہ السلام اجل لنا جوړ کا زمونږ د پاره الہ یو خدای کما لهم الہ لک څنګه چې د دوی د پاره د الہ خدایان معبودان دي قال نو اویل موسی علیہ السلام انکم بشک تاسو قوم خلق تجهلون ډیر جاهلان ان هؤلاء متبرن یقینا دا کسان تبا کېدون کې ما هم هغه چې دوی فيه باغی کې لګیا دي یعنی بت پرستای کې و باطل او باطل دی ما هغه کار کانو یعملون چې دوی کوي قال اغیر الله او موسی علیہ السلام اید الله نسوا ابغيكم زولتم تلاش کم تاسو د پاره الہ معبود وهو فضلکم او حال دار چې فضیلت در کړي غوړواله در کړي تاسو ته علی العالمین په جهان والا باندې